هم ای الله انی زه چې یم اسألک زه سوال کوم ستا څخه من خیر هذه اللیله. وینې یا الله په دې شپې کې چې کوم خیرونه دي یا الله ته ماته خیرونه راکړې. په شپه کې چې کوم خیرونه تا پیدا کړي دي یا کم پیدا کړې یا کم خیرونه پکې سته د دې شپې ټول خیر ماته راکړې. دا به سړی دعا کوي. نو سړی وغواړي بیا هغه ته ورکوي. چې څوک یې غواړي نه دوه یې نه کوي نو الله بیا څنګه ورکوي؟ وینې الله نبي علیه السلام دا طریقه موږ ته راښولې چې دا دعا یې کوي. و خیر ما فیها او هغه خیر چې په دې شپه کې دی. وینې و اعوذ بک زه پناه غواړم په تا باندې من شرها د شر څخه د دې شپې و شر ما فیها او شر چې په دې شپه کې کوم دی د شر څخه د دې شپې او چې کوم شرونه په دې شپه کې دي یا الله د دې شرو څخه ما وساتې. نو هغه د پیرانان او دغه مضر حیوانان وینې او دا رقم غله فاسقان فاجران چې کوم شرونه په دنیا کې شته چې د شپې هغه راوځي لکه څه قل اعوذ برب الفلق چې موږ ویلو نو هغه من شر ما خلق د مخلوقات د شر څخه چې کوم مخلوق شر رسي ضرر رسي یا الله د هغه د شر څخه څه پوه کړې هغه موږ محفوظه کړې. او شر څخه ما فیها چې په دې شپه کې دي. اللهم ای الله انی زه چې یم اعوذ بک زه پناه غواړم په تا باندې من الکسل د سستۍ څخه. وینې دا اوس څه دغه ذکر کوي څه مرضونه ذکر کوي. وینې بعضې چې کوم دي دا موږ مرض نه وایي لیکن دا چې دا مرضونه دي. سستي ډېره غټ مرض ده. جوړ روغ سړی کار نه کوي. ما په وس نه ده پره. ولې په وس نه ده پره؟ پلانی کار وکړه ما په وس نه ده پره. سستي ده دا. نو دا یو عذاب دی. انسان به دعا کوي چې الله ما د سستي وساتي. جوړ روغ سړی دی سبق مه وایه. جوړ روغ سړی دی لمونځ مه کوه مسجد ته مه ځه. جوړ روغ سړی دی کار مه کوه ګډه ورځ نه. نو دا یو عذاب دی. یا الله زه پناه غواړم په تا باندې من الکسل د سستۍ څخه په دین کې. وینې موږ دا معنا وکړو دغه سستي لا پروا نه لیکن په دین کې سستي چې کوم دا ډېر تاواني ده. نو ځکه موږ معنا سم وکړه من الکسل د هغه سستۍ څخه په دین کې معنا د دین په کارو کې چې کوم سستي راځي دا ډېر غټ عذاب دی د انسان لپاره. والحرم بل مرض کوم دی یا بل چې کوم دی هغه عذاب جوړېږي د انسان لپاره خطرناکه کیسه جوړېږي هغه چې دی حرم بوډاپه سپین ږیروالی. یا الله دې سپین ږیروالي څخه وساتي چې بیا زه عبادت نه شم کولی. وینې وسوء الکبر او د غټ عمر څخه ډېر عمر سړی دی. وینې عمر ډېر پر تیر سلو تر ګردو مشر دی لیکن کار نشي کوی. اوس وینې چې ډېر سپین ږیری سړی بیا د اعضا کمزوري سي خولې کمزورې لاسونه کمزوري پښې کمزوري معده کمزورې نه عبادت کوی سي او نه دغه کوی سي د دنیا کار کوی سي. نو نه د دنیا وي نه د آخرت وي. د دا رقم عمر سم پناه پکار ده چې انسان لره د الله دا رقم عمر سي ساتي. و فتنة الدنیا او د فتنې څخه د دنیا د فتنې څخه وساتي. زه پناه غواړم. دنیا فتنې کې ډېر دي مال دی دولت دی اولاد دی. وینې او دا رقم ښځه ده نور شیان دي. وینې حب د دنیا رأس کل خطیه. وینې و اعوذ بک زه پناه غواړم په تا باندې نه و فتنة الدنیا و عذاب القبر او دا رقم د قبر د عذاب څخه پناه غواړم په تا باندې. ځکه انسان چې مړ سلو په قبر کې عذاب شته. قبر کې عذاب چې کوم دی هغه د کافر دپاره او دا رقم د ګناهګار مؤمن دپاره عذاب شته. دا عذاب د چا دپاره دی؟ د روح او د بدن د دواړو دپاره دی. بعضې خلک وایي دا عذاب خالي د روح دپاره لکه پنجپیریان یا کپټنیان. وینې هغوی خالي د روح دپاره دی. دا رقم بعضې اهل حدیث اور دغه چې کوم دی زموږ څه وایي زموږ د اهل سنت والجماعت د علماء دیوبند عقیده دا ده چې انسان دپاره عذاب په قبر کې دا شته. دا بدن لري چې په دا قبر کې پروت دی دا به هم دې ته هم الله عذاب ورکوي او هغه روح چې کوم دی هغه تعلق د دې بدن سره نو هغه روح باندې به عذاب تېرېږي په دې بدن باندې تېرېږي. ځکه د زموږ عقیده ده په کتابو کې راځي چې انسان چې مړ سلو بیا د انسان لپاره د مرګ بعد ژوند شته. ژوندی کېږي دی ژوندی وي. دومره قدر حیات بقدر ما یتألم و یتلذذ د هر مړي دپاره شته.
چې د دونه قدر ژوند په هر بدن کې موجود دی، په هر مړي کې موجود دی، الله پاک پیدا کړي چې دی د عذاب و راحت په محسوس کړي. په پوهېږې؟ او بیا چې د چا مرتبه زیاته وي، شهید وي، ولی وي، دغه حیات بیا اثرات ور بدن باندې زیات وي. او د انبیا کرامو حیات چې کم دی هغه ډېر قوي دی. وینې؟ ځکه د هغه دپاره بعض علما وایي دا دی حیاتون دنیویتون. دا مطلب نه دی چې د دنیا ژوند دی، معنی چې دغه بدن چې کم دی، هغه بدن چې په دنیا کې موجوده ولو، هغه بدن لره حیات برزخي حاصل دی. اوس په دې باندې بیا پنځپیران نارې جوړوي چې حیات دنیویتون، د دنیا ژوند دی. دنیا ژوند نه دی، حیات برزخي دی، روح و بدن دواړه لره حاصل دی. او دنیوي څه معنی؟ هغه بدن چې صحابه او خلکو هغه بدن په دنیا کې دی، هغه بدن لره، هغه دنیوي بدن لره هغه ژوند برزخي حاصل دی. دا ته د اطلاق چې کړی حیات دنیوي کړی دی. لیکن دا مقصد نه دی چې بس بالکل د دنیا ژوند دی. لیکن بیا خو د انبیا کرامو چې کوم ژوند دی هغه ته دنیا له اعلی ژوند دی، اکمل دی. وینې؟ و عذاب القبر، او د عذاب د قبر. و اذا اصبح، څوک چې سهار کې، څه معنی چې سهار سلو، د هغه رقم دعا دې بیا ووایي. وینې؟ څه به وایي؟ اصبحنا، موږ سهار کوي، و اصبح الملک لله، او دا رقم سهار کوي دا ټولې بادشاهي د الله. وینې؟ دا ټول بادشاهي چا دپاره؟ د الله دپاره ده. وفي روایت، په بلې روایت کې راځي رب رب زما اني زه چې ما اعوذ بک، زه پناه غواړم په تا باندې من عذابین، د عذاب څخه فی النار، په اور کې د اور د عذاب څخه یا الله زه پناه غواړم، اور ډېر بد دی. وینې؟ و عذاب فی القبر، او دا رقم په قبر کې د عذاب څخه، په قبر کې چې ته پرې کښېښولې او په لحد کې کښېښولې، بیا خښتې پسې در ولګولې، بیا خاوره ورکړله. وینې؟ بیا خاوره پسې در واچوله، بیا به ته څنګه راوځې؟ او دا هم څوک کوي دا کار؟ دا د خپل قریبان کوي، پلار، مور، او دا چې کوم دی هغه تا ته غسل درکړي، بیا کفن درکړي، بیا دغه بعد پر کټ باندې دغه قریبان ویسي، بیا په قبر کډۍ درته ورکړي، بیا دې په لحد کې کښېږدي، بیا خښتې درته کښېږدي، او بیا چې کوم دی خار به در واچوي. نو دا چیز دی دلته نو بیا عذاب شامل نه وکړي، بیا به عذاب درکول کېږي، بیا منډه هم نسې ولی. وینې؟ چې د قبر ته راوځي. نو دا چیز سلو د عذاب څخه د قبر به انسان پناه غواړي.